د کوویډ نه پیښور ته د مسافرو ټرین راته په لاره کې په دهشتګردو حمله کړې ده. 400 زیات پښتانه د وخت کې د دهشتګردو په قبضه کې دي. په ټرین باندې هغوی قبضه چولې ده. ویل کېږي داسې چې د بولان په مقام باندې چې کله یو ټنل کې دا ریل را روانو په دغه دوران کې په دهشتګردو حمله وکړه او چې کوم ډرایور هغه زخمی کو او بیا ټرین ته ورننوتې دي او په ټول خلکو باندې قبضه کړې ده. ټرین یې هایجیک کړی دی. د وخت کې چې څومره خلک دي د هغوی مالونه د دهشتګردو په قبضه کې دي. او ویل کېږي داسې یو رپورټ دا هم راغلی دی مخې ته چې په دې ټرین کې د پاکستان د آرمي څه کسان هم نسي یا انټیلیجنس ادارو کسان پکې هم نسي. خو دې وخت کې بي ال اے چې کوم دی د بلوچستان چې کوم لیبریشن آرمي دا هغوی ذمہ داری قبول کړې ده او ویلي دي چې دا حمله زموږ طرف نه شوې ده. او دې ویلي دي کو پرس کا موږ ته نقصان را رسیدو د ټرین کې څومره کسان نسي دا بیا موږ ټول پټوله باندې وجنو. دا خبره دې وخت کې مخې ته راغلی دي. خو دې وخت کې تر دې دمه پورې هیڅ قسمه په ټرین باندې کنټرول د پاکستان آرمي یا د ادارو طرف نه راغلی او باقي کې څومره کسان دي هغه ټول د دهشتګردو په قبضه کې دی وخت کې پراته دي.